الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قدرمنو محترمو د جناب سرور کائنات عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د خلی وینا تحدیث ویائی د احادیث په سلسله کې موږ یو حدیث لتیرو پنځو جمعو لمخه شروع کړی دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی کړي ولا د اوه کسانو په باره کې چې اوه کسان دا به یو ډېر خوش نصیبه کسان وي. اوه انسانان دا به ډېر خوش قسمته انسانان وي چې الله تبارک و تعالی به د قیامت په ورځ میلمانه کي او ډېر پرسکونه ماحول ته به یې راوغواړي، له ټولې حشرګاه به یې راجلا کړي، ډېر په عزت او احترام سره به یې الله د خپل عرش عظیم تر سایې لاندې کښېنوي. په هغو کې شپږم نمبر رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله. هغه خوش نصیب سړی دی، هغه خوش قسمت سړی دی. دعته امرأة چې ښځه دته دعوت ورکی د معصیت دعوت ورکی
د ګناهو دعوت ورکی د سیاکاری او د بدکاری او دا سماج شزه نوی حدیث کی راسم لکلی ذات حسب و جمال چه حسب او نسب هم معلوم وی نسبدار شزه وی د یو ښه خاندان تعلق وی او جمال الله تبارک و تعالی حسن هم ورکړي جمال او شایسته ورکړي ولی دا قیود د الله پیغمبر ولی ذکر کړ ولی بیان کړ عام طور فطرتی طور د انسان توجه د هغه شی و طرف ته زر تر زر اوړي دا فطرتی طور د هغه شی و طرف ته انسان زر تر زر مائل سی چې کومه شزه د ښه خاندان وي د هغې خاندان معلوم وي نسب معلوم وي او یا د هغې ته الله تبارک و تعالی حسن او شایست ورکړی وي د انسان په فطرت کې دا شی پروت دی شایسته شی او انسان ته خوند ورکوي نو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمان ترازو او د هغه مقصد ترازو مقصد بیانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل یو شیزی دعوت در کئی د گناہو د الله د نافرمانی او د بدکاری او داسی معمولی شزه هم نوی داسی شزه وی چې ستا توجه هم زر تر زر دی طرف تا اوړي او اشتلای سی ذات حسب و جمال وی لیکن هغه باوجود دغه انسان سوی کی فقال انی اخاف الله یو قسم رکاوټم نسته چې دعوت هم د دې لخواوي د ښځو لخواوي بیا نو کم رکاوټ دی خو لیکن یو رکاوټ بیا هم سته د الله خوف او د الله ویره پر دغه نوجوان صالح باندې داسې غالب سي دا فورا یو کلمه ورته ووایي فانی اخاف الله زه چې دی له الله ویریږم زه چې دی له الله ویریږم لہذا دغه عمل دغه بدکاری او سیاکاری او گناه دا زه نسم کولای ولی الله ما ویني الله و ما ته بیا سزا راکوي لہذا کم ټیم چې انسان پر دغه حدیث باندې عمل شروع کی دغه انسان د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات سنت ژوندی کړ په انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات کی خصوصا د حضرت یوسف علی نبینا صلی الله علیه وسلم د هغه سنت تی ژوندی کړ حضرت یوسف علیه السلام په مضبوطه ځوانۍ کې د نوجوانۍ په دوران کې ایز د امت نوجوانانو که تاسو وایئ چې موږ دغه ځواني په کنټرول کې نه راځي د یوسف علیه السلام هم ځواني والا د یوسف علیه السلام شایسته انسان بل نه وی حسن یوسف دم عیسی یدی بیضا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری حضرت هر پیغمبر ته خو الله معجزې ورکړي ولې هر پیغمبر ته الله معجزې ورکړي په مختلفو شکلو کې لیکن د یوسف علیه السلام یوه او لوی عظیمه معجزه دا وه چې الله د هغه زمانې تر ټولو انسانانو خوبصورته پیدا کړی شایسته ځواني الله ورکړې وله خو لیکن د دې معنا دا نه ده چې الله ښه ځواني درکړي دا بیا بربادوه د دې مطلب دا نه دی چې الله یو ښه ځواني درکړې ده بس دا پالتو کوه بلکې دغه د الله چې کوم درکړي ځواني ده او د ځوانۍ چې کوم قوت او طاقت دی دا د الله پر دین صرف کا دا د الله پر دین باندې ولګوه ځکه حضرت یوسف علیه السلام ته زلیخا څه فرمایي هیت لک ورته فرمایي چې ای یوسف راسه دلته راسه نور انتظار مه کوه راسه او مفسرین لیکي وی یوه دروازه نه وله یوه کمره نه وله بلکې په اوو کمرو حضرت یوسف علیه السلام ننه ایستی او بیا یې له یوسف علیه السلام څخه د بدکارۍ مطالبه وکړه یوسف علیه السلام سے د بدکارۍ مطالبه وکړه یوسف علیه السلام ځوان دی نوجوان دی په مست ځوانۍ کې دی
خو لیکن د الله خوف چې دی دا بیا د ستا تر ځوانۍ ډېر زورور دی، د ستا تر طاقته د الله طاقت ډېر زورور دی. انبیاو ته د الله زور معلوم وی، انبیاو ته د الله د طاقت پته ولا. ځکه حضرت یوسف علیه السلام څه چې هر کله د ګناهو مطالبه وکړه د څه ورته ویلې انی معاذ الله، زه له الله پناه غواړم، زه چې دی د الله په پناه کې ځان راوړل غواړم، له تا څخه او ستا له مکر څخه ستا له فریبه څخه. ای زلیخا زه خو پاک دامن انسان یم، زه خو الله د دې کارو دپاره نه یم پیدا کړی. زما د ځوانۍ او زما د قوت او د طاقت چې کوم مقصد دی هغه الله د دین په شکل کې ما ته را کړی دی چې ته به د دین خدمت کوې، ته به د خپل ځواني الله ته په دین کې لګوې، په دین کې به صرف کوې. لہذا ته له ما څه مطالبې کوې. ځکه د قرآن دغه آیت که تاسو اورېدلی وي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، کم څوک چې د الله په لارې کې جدوجهد شروع کی، کوشش شروع کی او ځان ستړی کی د الله په لارې کې صرف چې دی هغه روان سه لنهدینهم سبلنا، الله فرمایي وی زه به خود لارې در خلاصې کوم. بیا د یوسف علیه السلام ته څنګه لارې ور خلاصې کړې؟ ما درته ویل یوه کمره نه وله، اووه کمرې ولې، یوه دروازه نه وله، اووه دروازې ولې، یوه تاله نه وله، اووه تالې ولې. د صرف چې دی صرف کوشش شروع کوي او داسې رامنډه که دروازې طرف ته روان سوی. الله تبارک و تعالی څه ورته ویل چې ما په قرآن کې اعلانونه کړي دي والذین جاهدوا، ای زما بندگانو تاسو خالی جدوجهد وکئ، تاسو خالی له ګناهو د خلاصۍ دپاره یو څه نه څه کوشش خو وکئ. لنهدینهم سبلنا، الله فرمایي ډېرې به درته اسانه کم دا لارې، له ګناهو به م داسې بچاو وساتم، داسې به پاک دامن وساتم لکه انبیا چې و ما ته ډېر پاک دامن رالل. انبیا چې و ما ته چې د خپلې ځوانانې چې په کوم شکل کې ما ځواني ورکړې وه، په کوم شکل کې ما د ځوانۍ طاقت او قوت ورکړی وی، په هغه شکل کې دغه ځواني و ما ته راوسپارله چې الله تا خو ما ته ځواني امانت را کړې وله، وا دې خپله ځواني امانت په هغه رقم ما په دې امانت کې خیانت نه دی کړی. ای الله زما ته دي زما په وجود کې دې لاسونه را کړي ول، ما په دې لاسو کې خیانت نه دی کړی. ای الله سترګې دې را کړې وې، ما په سترګو کې خیانت نه دی کړی. ای الله دماغ دې را کړی ول، ما په دې دماغو کې خیانت نه دی کړی. د ستا د دین خلاف ما نه دي صرف کړي، ما دا یو اندام یو عضوه دا مې د ستا په چا به د ستا په دین کې لګولي دي. که سترګې دې هم د ستا د قرآن و مخ ته م نیولې ولې، او که پښې دې هم د مسجد ته په تګ کې ما چې دی هغه ستړي کړي ولې، که لاسونه دې هم د قرآن پر اخیستو کې ما ستړي کړي ول، په صدقې او په زکاتو ورکولو کې ما ستړي کړي ول. لہذا یو اندام دا ما چې دی د ستا د دین خلاف نه دی لګولی، یو اندام دا مې د جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طریقې خلاف نه دی استعمال کړی. لہذا خپل امانت ځواني دي بیرته واخه واپس په صحیح سلامت انداز کې، نو الله ته یې دغسې ځوانانې ولګولې، داسې صرف کړې او په داسې انداز کې و الله ته دوباره واپس کړې. نو ځکه قدرمنو مړو ستاسو ته هم پکار دی چې د داسې انسانانو د انبیا علیهم الصلاة والتسلیمات د دوی تاریخ ژوندی کو، د انبیاو هغه له دینه ډکه زندگی دا رامخته کو، خپل زندگی کې دینداری پیدا کو، خپل زندگی کې دین پیدا کو، په خپل زندگی کې د الله احکامات راولو، په خپل زندگی کې د جناب سرور کائنات عالم صلی الله علیه و آله وسلم طریقې ژوندی کو. بیا به دغه ځواني د دغه په امانت کې به موږ ستاسو خیانت نه یې کړی. واقع چې الله په کوم شکل کې را کړې ده په هغه شکل کې دې الله ته وسپارله، په هغه شکل کې څوک تا ته امانت کښېږدوي او ته په دې امانت کې خیانت وکې، دا سړی به څومره طبیعت درته خراب وي. الله و موږ ته دا ځواني، دا طاقت او دا زندگی او دا بچان او دا مال او دولت او ثروت او جایداد دا یو شای دا امانت دی، دا الله له جانبه دا امانتونه دي. قدرمنو په امانت کې به د الله خیانت نه کوو، یو اندام دا به د الله پر دین ستړی کوو، د الله پر دین به یې لګوو. لکه څنګه چې تر دې ټیمه الحمدلله منځونه م نه دي قضا کړي، بیا به هم ستاسو دا جذبه ایمانی وي چې هر کله اذان وسوې د مسجد د مینارو د الله اکبر او د نعره تکبیر آواز رالی، زما کاروبار څه دی، هر څومره غټ سے غټ کاروبار به شاته وغورځوم، خو د الله کور ته به ځان رسوم، الله ته به ځان رسوم. الله زه چې دی په دې ټیم د الله میلمه یمه، د الله کور ته به ورځم،
نو ځکه قدرمنو نو بل شپږم سړی چې الله تبارک وتعالی یې د قیامت په ورځ د عرش عظیم په سایه کې کښېنوي، ملمستیا ورکوي، الله تبارک وتعالی به میزبان وي او دغه انسان به مهمان وي. الله تبارک وتعالی به مهمان نوازی ورکوي دغه انسان ته به چین او سکون ورکوي، د اطمینان والا زندگی به ور نصیب کوي. نور انسانان بل لمر ته ولاړ وي، نور انسانان به چې دی هغه قسم ګرمۍ ته ولاړ وي، نور انسانان څوک به تر نامه په خوله کې ډوب وي، څوک به چې دی هغه تر چا تر غاړو تر سره، څوک به چې دی په خپله هغه خوله کې غوتې لګوي. لیکن دغه انسانان به الله په ډېر ښایسته انداز کې به راجلا کړي، د خپل عرش عظیم په سایه کې به مطمئنه کښېنوي، ډېر په اطمینان به کښېنوي، ډېر پر سکونه ماحول کې به کښېنوي چې تاسو راسئ، تاسو زما مېلمانه یاست، تاسو په دنیا کې زما دپاره ډېرې قربانۍ ورکړې وې او لویه قرباني دې کومه قرباني ورکړې وه؟ دعته امرأة ذات حسب و جمال، تا ته یو ښځې تا ته څه کړي و؟ دعوت یې د ګناهو در کړی و، خو لیکن تا هغه غیرت یوسفي تا ژوندی کړی و. د یوسف علیه السلام چې کوم غیرت وی تا هغه ژوندی کړی و، د یوسف علیه السلام چې کومه جذبه وله تا هغه چې دی هغه یو قسم ژوندی کړې وله. اوس نو راسه زه خپل نعمتو څخه تا مالامال کړم، خپل د جنت نعمتونه در نصیب کړم. الله تبارک وتعالی دې را نصیب کړي او الله تبارک وتعالی دې دا ژوند او زندگی دا ډېر لوی امتحان دی. قدرمنو هر ټیم له الله دعا غواړي چې یا الله د ګناهو توفیق مه راکوه، د ګناهو توفیق مه راکوه. د ډېر لوی ذات نافرمانی ده. ګناه که کشنای ګناه وي هم په کشني نظر مه ورته ګوره، په دې نظر وګوره ګناه ته مه ګوره ګناه کشنای ګناه دی. د کوم ذات نافرمانی د هغه ته سوچ کوه، د کوم ذات نافرمانی، د ډېر لوی خالق او مالک او رازق نافرمانی کوي. لہذا له ګناهو خپل ځانونه منزه کو، خپل ځانونه پاک او صفا کو. دغه خپل وجود چې الله امانت را کړی دا و الله ته په ښایسته انداز کې درته واپس کو وسپارو. داسې نه چې د مرګ په ټیم باندې بیا شرمنده یو، د الله په مخ کې درېدای نه سو، د پیغمبرانو په مخ کې د پیغمبرانو سامنه نه سو کولی، د خپلې عملنامې سامنه نه سې کولی چې عملنامه در ښکاره کوي نه بیا شرمنده یې سترګې دې لاندې زړولې وي. تر هغه په کار دا دی چې عملنامه له داسې ګناهونو ډکه کړه، له داسې نعمتو، له داسې له شو اخلاقو او له داسې د اجر له کارو د ثوابو له کارو ډکه کړه چې بیا هر کله عملنامه الله تبارک وتعالی په ښي لاس باندې درکړي، ډېر په سرخرو یې او ډېر په ښایسته انداز کې د عملنامه راولې خلکو په دې اشرګاه کې وشورئ چې ما ته الله د جنت ټکټ را کړی، ما ته الله د جنت ټکټ را کړی دی. موږ ستاسو یو ځای بهر ملک ته ځو په پاسپورټ بغیر نه سي تلای، پر یو چیک پوسټ باندې ورځې شناختی کارت در سره غواړي، بغیر شناختی کارت دې نه پرېږدي. لہذا د جنت ته چې ورځې هلته هم باډران دي، هلته هم فرشتې ولاړې دي، هلته هم د الله مخلوقات ولاړ دي، لوی لوی نګرانې فرشتې ولاړې دي. جنت ته دي بغیر ډګرۍ نه پرېږدي، بغیر شناختی کارت دې نه پرېږدي، بغیر پاسپورټ دې نه پرېږدي. داسې په اسانه نه ده چې موږ ستاسو د دنیا د یو ملک څخه او بل ملک ته اوړې پر یو کمزورې باډر باندې هم نه سي اویشتلی، د یو فوجي سامنه نه سي کولی، د فرشتو سامنه به څنګه کوي؟ د الله دغه طاقتور مخلوق د هغو سامنه به څنګه کوي؟ د هغو څخه به څنګه ځان بچاووې؟ دلته خو به کم سے کم په رشوت هم ځان خلاص کې، په سفارش به هم ځان خلاص کې، هلته پر هغه باډرانو باندې بیا رشوت کار نه کوي، بیا چې د سفارش هم کار نه کوي. بس ستا په ښي لاس کې به عملنامه در سره وي، ستا عملنامه به له ګناهو نه بلکې له نیکۍ ډکه وي. بیا چې دی تا سره واقعي شناختی کارت هم در سره دی، بیا تا سره واقعي پاسپورټ هم در سره دی، بیا له تا سره واقعي د جنت ټکټ هم در سره دی، بیا به دې الله و جنت ته پرېږدي. لہذا له مخه تر هغه د خپله عملنامه له نیکو اعمالو ډکه کړو. ځکه وایي ورجل دعته امرأة، هغه سړی چې د ده څخه ښځې حسبدارې ښځې جمال او حسندارې ښځې د ګناهو مطالبه کړې وي او د څه ورته انی اخاف الله، دا شپږم نمبر سړی دی، الله تبارک وتعالی به یې داسې پر سکونه ماحول کې ودروي. حضرت حکیم ترمذي رحمه الله تعالی واقعه ډېره مشهوره ده. دی څه فرمایي؟ دته چې دی پر ده باندې په هغه زمانه کې دته الله ډېره خوبصورت ځواني ورکړې وله، یو ښځه یک طرفه ورباندې عاشقه سوله، بیا به هر ټیم د دغه ښځې په سوچ کې دا طلب وی، دا تړپ وی چې یو ټیم دغه امام ترمذي حضرت حکیم ترمذي رحمه الله تعالی دا زه پر موقع باندې پیدا کم
او خپل دغه جذباتو اظهار د په مخ کې وکما چې زه خو پر تا باندې عاشق یم او ستا چې قسم دیوانه یم، لہذا زه خپل مطالبه د په مخ کې کښېږدوم. دا د وخت اولیاء ول د دوی تاریخ موږ ستاسو د دې دپاره کله کله بیانوو. دې کې سبقونه پراته دي، دې کې د امت دپاره عبرت پروت دی، ډېر لوی لوی سبقونه پراته دي. د اکابرینو تاریخ په دې نیت باندې اورئ. نو بیا یې څه وکړل؟ یو ورځ دا ولاړی یو باغ ته ننوتی، چې هغه باغ ته ولاړی د باغ کې شاوخوا پر دې باغ باندې چاردیواري راګرځېدلې ده. د باغ یوه دروازه او ګیټ دی. دغه ښځې موقع پیدا کړه، په دغه ګیټ ورننوتله او بیا یې له ده څخه چې دی هغه خپل اظهار د معافي ضمیر یې ودته وکړي چې زما په سوچ کې خو داسې مسله ده. لیکن ده څه وکړل؟ ده ورته وویل انی اخاف الله. دا پر دغه حدیث باندې عمل وکړئ. انی اخاف الله، له الله ویرېږم، دا کار نسم کولای، ګناه نسم کولای، سیاکاری نسم کولای. د دومره لوی ذات د هغه نافرمانی کول دا ډېر غیر ممکن عمل دی. دا امکان نه لري چې زه د دومره لوی ذات نافرمانی وکړم. وی د منډه کله د باغ چې کوم د چاردیوارۍ دیوال وی، ډېر لوی دیوال وی، په هغه دیواله باندې وخاتی، له اخوا یې راټوپ کوي. بعضې روایاتو کې راځي وی یوه پښه چې دی هغه 2-3 ځایه ماته شوه. پښه یې ماته کله تکلیف ته تیار سوی، په ژوند او زندګۍ کې مشقت ته تیار سوی، تکاوټو ته تیار سوی، ستړو ستومانیو ته تیار سوی، خو لیکن د الله و نافرمانیو ته نه تیارېدی. یو زموږ ستاسو حالت دی قدرمنو، په څومرې کشنیو شیانو باندې خپل خدای ناراضه کوو. دغه انسانانو به الله نه ناراضه کوئ. بنده دې ناراضه شي خو لیکن الله دې نشي ناراضه. مخلوق دې ناراضه شي خو لیکن خالق دې نشي ناراضه. د دوی نگاه او د دوی نظر دا د الله پر ذات باندې وي. د الله رضا د دوی منظوري نظر ولا د دوی مقصود هغه چې شوی د الله رضا و، چې بس الله در سره راضي وي، نور دې هر څوک را سره ناراضي. چې الله در سره راضي سو بس نو تر ته څه غواړې؟ ستا زندګۍ کې خوشحالي ده، په مرګ کې دې خوشحالي ده، له مرګه بعد زندګۍ کې دې خوشحالي ده. خپل خدای رضا نه صرف راضي کا، د الله رضا موږ ستاسو مقصود وي. نو بیا یو څه زمانه تېره سوله، ډېره زمانه بعد امام ترمذي رحمه الله، حضرت حکیم ترمذي رحمه الله، دا یې څنګه سو؟ دا یې بوډا سوی، سپین ږیری سوی. یو ورځ شیطان وسوسه ور واچوله، په ذهن کې دا وسوسه راغله چې هغه موقع، هغه دراله، هغه ښځه وله او بیا یې له تا څخه خپله د ګناهو مطالبه وکړه. تا ګورې د هغه دل شکني وکړه، د هغه ښځې زړه دې ورمات کوي. دا خو د الله مخلوق وی، دا خو لکه نه چې نن سبا شیطان دا وسوسې ډېرو انسانانو ته ورچوي چې دا خو د الله مخلوق دی، دا ته څنګه ناراضه کوې؟ دا وسوسه راځي د انسان وذهن ته، خو لیکن د دې وسوسې علاج سوی دا وسوسه په ذهن کې راله چې ما ولې دا ناراضه کړه، دا خو د الله مخلوق وی. فوراً به م ګناه نعوذ بالله کړی ول په هغه زمانه کې، لیکن بعد کې بیا د الله د توبې دروازه خو خلاصه وله، توبه به م ایستلې وله، الله به هم معاف کړی ولم، هم به د دغه بنده دلشکني نه وسوي، د دغه به دلجویي سوي وله، دا بنده به درسه ناراضه سوی نه و، د دغه ګناه به دې نه وګټلي. په دغه وسوسې کې وایي د باندې خوب طاري سوی، د خوب جټکه ور باندې راله. دا داسې انسانان ول چې فوراً جناب حضور سرور کائنات عالم صلی الله علیه و آله وسلم په خوب ولیدی. دا څنګه انسانان ول، څنګه هستیانې ولې چې د وخت پیغمبران به په خوب لیدل، دا څنګه هستیانې ولې چې الله به په خوب لیدی، دا څنګه هستیانې وې چې صحابه به په خوب لیدل. موږ ستاسو په خوبو کې یا سپیان وي یا خره وي یا غوایي وي، موږ ستاسو په خوبو کې دا شیان وینو. د دغه انسانانو چې کوم څوک من کان لله کان الله له، څوک چې د الله سي الله د هغه سي. دغه انسانانو خپل ځانونه الله ته وقف کړي ول، ځکه الله په خوب لیدی. دغه انسانانو په خپل زندګۍ کې د صحابه خو یو خصلت راوړی و، ځکه به صحابه په خوب لیدل. دغه انسانانو پر سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عمل کړی وی، ځکه به په خوبو کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لیدی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په خوب ورازي او ورته فرمایي حکیم ترمذي تا ته نو وسوسه راغلی ده چې ما هغه موقع باندې دغه ښځه راضي کړې وای، د هغه بعد به بیا الله هم راضي کړی و. یو خو د مرګ چې دی هغه معلومه نه وله، یو چې دی د مرګ نه و معلومه، که څه معلومه ده تا چې دی دی راضي کوله، له هغه وروسته د الله د رضا موقع الله در کوله که تا ته نه در کوله. یو خو دا مسله وه. او پاتې سو دویم مسله دا وله چې په هغه زمانه کې چې تاسو کول، تا سره ګوري دا وسوسه م تا ته نه راتلله، دا وسوسه له تاسو نه پیدا کېدله،
نن چې دی ډېر کلونه تیر سول تا په ذهن کې دا وسوسه ولې پیدا سوله د الله پیغمبر فرمایي په خوب کې ورته وایي ما چې دی دا فرمان ویلی دی چې خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بهترین په زمانو کې زما زمانه ده پیغمبر علیه السلام په خوب کې حضرت ترمذی ته فرمایي وی بهترین زمانه هغه زما زمانه ده چونکې ته په هغه ټیم کې او بیا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم بیا چې زما و زمانه ته کومه زمانه ډیره قریبه وي ډیره نږدې وي دا ډیره بهترینه زمانه ده دا بهترینه زمانه ده نو په هغه ټیم د ځوانۍ کې ولې د ستا د ځوانۍ زمانه زما و زمانې ته نږدې وله ځکه د ګناه وسوسه هم نه درتله ځکه شیطان د ستا په ذهن کې د ګناه وسوسه نه در اچوله لیکن چې هر کله زما له زمانې ډېر څوکه لرې کېدې نن چې ډېر لرې ولاړلې نو شیطان وسوسه پرې واچوله د زما له زمانې ډېر لرې تللی لهذا موږ ستاسو د هغه د چا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام له زمانې لرې یو شیطان وسوسې به راچوي شیطان به موږ ستاسو دیکي پر ګناهو باندې چې دا ګناه وکړه دا ګناه وکړه دا ګناه وکړه خو لیکن موږ ستاسو له الله څه وعده کړې ده موږ ستاسو له الله څه وعده کړې چې الله جنت ته راکا نور به انشاءالله د ځوانۍ کنټرول زه کوم نور به د سترګو کنټرول زه کوم نور به د اعضاو د اندامو کنټرول زه کوم وجود دې راکړی دی امانت یې وغواړه امانت دې راکړی دی په دې امانت کې به زه خیانت نه کوم سترګې دې راکړي دي امانت په دې امانت کې به زه خیانت نه کوم ای الله چې تا یې کومه طریقه راښولې ده پر هغه طریقې به استعمالوم دا لارې ګرانې دي و انها لکبیرة دا یو ډېرې لوی خبرې دي له ګناهو ځان بچاول ګران کار دی ګران عمل دی و انها لکبیرة الا علی الخاشعین مگر چې کوم څوک د کوم چا په زړه کې خشوع خضوع وي د کوم چا په زړه کې د الله خوف او ویره وي پر هغه باندې بیا دا عمل ډېر اسانه دی هغه باندې دا عمل اسانه دی الله تبارک و تعالی دې موږ ستاسو ته دغه سخت چې کوم اعمال دي له هغه څخه د بچاوېدو یو ګران کار دی الله دې راته اسانه کړي د شیطان له مکر مې دې الله خلاص کړي د شیطان له فریب مې دې الله خلاص کړي دا شیطان چې دی دا یې زندگی یو امتحان مقابله ده د خپل نفس او د شیطان مقابله ده په دې زندگی کې دا یو امتحان دی موږ تاسو په امتحان کې روان یو امتحانګاه کې یو دا ټیم له یو خوا د نفس حملې دې را باندې له بله خوا د شیطان حملې دې را باندې خو موږ تاسو به دا کوشش وي په زندګۍ کې چې دا یو چونکې امتحان دی په دې امتحان کې به موږ څه کوو ځان به پاسوو یو طالب العلم چې په امتحان کې ځان فیل کړي دته انعام میلاوېدلی شي دته شاباشي میلاوېدلی شي دته ښه وینا میلاوېدلی شي لہذا دغه مثال په دې دنیا کې د بندگانو دی چې هر کله د خالق و حضور ته ودرېدی الله د ستا د زندګۍ پیپر ګوري چې ای بندا په زندګۍ کې ما در څه امتحان اخیستی و ما په دې پیپر کې تا ته منځان در لیکلي ول منځان خو دې نه دي کړي ما په دې پیپر کې و تا ته چې دی روزې در لیکلي وې لیکن په روزې کې نقصان را روان دی ما په دې پیپر کې زکاتونه تا ته لیکلي ول ولې دې زکات نه دی ورکړی ما په دې پیپر کې صدقې او خیراتونه مسکینان ورګرځېدل تا ولې نه کول ما په زندګۍ کې پر تا کم شای نه و لازمي کړی لہذا پیپر کې خالی را روان کړی دی خالی را روان دی دا پرچه خو دې پیل سوله د زندګۍ پیپر دې پیل سوی الله دې نه کوي که د چا د زندګۍ پیپر پیل سوی بیا دغه را روانه زندګي به ټوله په تکلیف کې وي او که چیرې دغه د زندګۍ پیپر دې صحیح سلامت ورکوي الله ته په دې کې دې ځان پاس کوي 100/100 نمبر دې اخیستی دی بیا به دې الله تبارک و تعالی د ستا سامنا له داسې نعمتو څه وکړي لا عین رأت ولا اذن سمعت نه به سترګو تر ننه پورې لیدلی وي نه به غوږو د هغه ذکر او تذکره اورېدلی وي ولا خطر الی قلب بشر او نه به چې دی په خوا و خاطرې کې د انسان راګرځېدلی وي په زړه کې به دې هم د هغه دغه نه یې راګرځېدلی الله به داسې نعمتونه درکړي الله تبارک و تعالی دې خپل نعمتونه د جنتو دا رانصیب کړي شپږ خبرې تېرې سولې الله تبارک و تعالی دې پر یوې خبرې د عمل توفیق رانصیب کړي الله تبارک و تعالی دې د خپل دین صحیح سمجھ او په رانصیب کړي آمین واخر دعوانا الحمدلله